بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. الباب السادس في الناقص. د دې دنا شپږم نمبر باب ذکر کیږي د ناقصو. ناقص مقدم کړه دی په لفیفو باندې. وجدا د چې لکه لفیفو کې دوه حرف علت او په دې کې یو حرف علت او دا مثلا مفرد مقدم په مرکب باندې جدا ذکر. ا د دې نمخ کې د اجوف او ناقص ذکر کړو دغه چې د فاء بیا د عین او بیا د لام کلمې مقابله کوي. یقال له ناقص دیتا ناقص ویلېږي. ناقص په لغت کې په معنا د ناتمام سره راځي. ها یا دم بریدا جس کا دم کٹا گیا ہو لکې پرې کړلې شي. او دیتا ناقص د دې وجه نوای چې د دې په اخر کې هم حرف علت راغلی د حرف سین دا کټل شي نقصان پکې په اخر کې پکې حرف صحیح نه وي حرف علت پکې راغلی پوه او دویتا وذل اربع عدد ذل اربع هم وي ذل اربع ورته ځکه وي کنه چې د واحد متکلم په څنګه کې سلور حرفونه راځي لکه رمایتو لکه څنګه چې موږ مخکې ویلو چې اجوف ته ثلاثه وي ځکه چې د دې د متکلم په ځای کې درې حروف راځي قلتو دا شان د دې په متکلم کې سلور حروف راځي دوی ذل اربع هم وي خدای ځان یې استلار وکړي کنه چې خو بیا په ټولو بابونو کې سلور په صحیح کې هم سلور بابونه راځي سلور کلمات راځي او په دای کې هم راځي په مثالو کې هم راځي ودې وای ورته جمهور سیده وای ورته وای ورته وذل اربعه لانه يسير على اربعه احرف في الاخبار نحو في الاخبار يعني بخبر كل متكلم بسم الله رميت وهو لا يجيء من باب فعل يفعله د فاعل يفعل د باب د جنه د راځي د نور بابونه د نور چې کوم به بابونه دي داګه نه راځي اوس یو خبر اوري مخکې چې کوم د اجوب بابونه ذکر کړو نو پای کې اجوف واوی چې نن درې مستقل ذکر کړو او دا اجوفیای دغه تابع ګرځول دل کې با پر ناقص او پر کلمه بابونو کې با د دا ناقصیای دا اصل ګرځي او دا ناقص واوی د دې تابع کړی دی اخر کې بیا وای چې الګه می اول واوی ذکر کړو او دا یای می تابع کړو دل کې یای ذکر کوي واوی تابع کوي نو ټول یو شی دی لکه حروف علت خبرې دي وایي نو الدا معرفت د دلم دی والګه دا ډېر لکه دغه پکې دا قال يقول ګرځول شروع کړو دا خو د اجوف واوی دی مداري مصدری وی بیا قال او بیا یقول او بیا قائلون او بیا مقالون دا اخر پرور سره دا شان اوس به رمانه شروع کوي رمیا رمیو رمیت وی نو قانون قرته ته کنه قال باعنا ها قال باعنا قانون څنګه لري بس دقه درته دي جو کار دی بګي دا وی وتقول وهو لا يجيء من باب فاعل وتقول في الحاق الضمائر رمیا رمو الى اخر اصل رمیا رما بازل څنګه فقلبت الياء الفا یا پس سره ولکل شو کما فی قال لك څنګه چې بقال ک اصله قولا واصل رميو ما ته څنګه دې اصل دار کنه نو ته دې وګه چې ته کردان شروع کنه فعل فعلتا فعلنا دخل فا بده باندې را لګاو دا عین بده میم لګاو دا لام بده منیا لګاو دا شوې رمیا رمیو رمیت رمیتا رمیتما رمیتم بخپل ورته پدونه کې جرام یو باسه سو باتو کې نو مال او قانون نه راځي ته راځي کوم قانون کې کم دی یا مدارین ما قبل مفتوح دی مستر بدلو نو بیا وسکو علي دې دغه ساګره نو جره په کوم څه بشي نو دا رامو باسه کې رامو یو څنګه ته جوړ شو دغه تلفون واښوي نو واصل رمو ورميو فقلبت الياء والفا یا بس تر بدل کړل شو فجدما ساکنان نو دو ساکنان څه شولو فحذفت الالف یو الف کې څه شو دا شان دی وي رزو باطل کې رجیو رزو باطل کې دو لا یدو يرمي قانون هذا سره دري سي تاسو دا خبره ما کړو ها کوم دې کې کړو نه ثاني کې دا په دې کار کې ثاني په ثاني کې دا جو په کې راغلی نو په تدعين په خبره کې تدعين او کسو ترمین او څه خبره نو باندې ګورا یو او څو هرڅو کړي مې ده کنه ها نو څنګه خبره ده چار هغه چې واقع شي د کسلې او د وو به شي نه یا حرکت ما واقع ول نقل کوم چې واقع ول تم نقل کوم نو بیا موږ دې کې خدا نه ویل کېږي نو اوس موږ دا
یا جنن دا موږ بس سره بدل کړه کم قانون دی نو سبا شي وځو نو اصل د رجوع رجیو دی اصل د رجوع سره په دغه طریقه باندې یو دوی متر امین واصل وكذلك رجوع لان الا انه ثم زاد فيه بعد الحذف وذلك د زوات تاسو مور بل شي د رسول حذفنا وګوره متا فرضیو کې په زوات باندې زمنه کسرا او چې کله د یانا په یا باندې زمه ثقيله وا په یا باندې زمه جمعه ما قبل د ورکړل نه حذف د رسول په زوات باندې زمه راغله نو د څه شول خوښ ما درته وی چې دیم یا دا یوم د څه نور سر بیان وای چیرې دا یو بیا په غاړه کې د دقایق څنګه نه ونی نو یا ول د دقایق څنګه مو خاله یا چې کله لاولې به کسوي اته لګی دا مته ده نه مته نو لاول به مته کې پس دا غنې به گزار کی دا مته کوم راځي به یو سره قانون چلے چې یا به بس سره بدلونګا او بدل کو بیا وا الف د دقایق څنګه نو وایي وكذلك الرجل الا انه ثم زاد فيه زمور كل شوزاتا بعد الحذف حتى لا يلزم الخروج من الكسره الى الواو ترتيب رجلادين نشي وتل كسرنا واو ده وجي کدسي دا رزيو راغله به کنه رزيو نو بیا بدلږي دا بګران موجود ده کسرینا کسری حقیقینا کسری تقدیری ته لو دا کسری تقدیری زمه تقدیری ته واځي نو دا اتحاد کو دیواله زمور کول او یې اتحاد کړ دا زمينه زميته تل آسان دي واصل رمت رمایت اصل رمت پاسه کې څنګه نو کوم قانون دی یا مدارک ما کوم مفتوح په کثر بس سره ورشو نو څه شو الف ته بیا څه شو فحذف الياء كما في رمو او حذف لشي په لګي یا لکه څنګه برمو کړه وتوظف في رمتا الګه و برمتا کې رمتا کنه نو فرمایتا پاسل کو سو پاسل کې بیا مدارک د مقام موجود دی باید څه بلکې رامات او یا کنه ته رامتا وې نو څه خبره ده مخکې شو چې دلته کې د تعالی حرکت د تعالی حرکت سره عارضی دی سره عارضی دی ولې عارضی دی نه دا تا چې کنه تا دا وایي چې په علامه تانیث نه دا ولګه د کلمې خپل نه کنه قدیمه دا فتحه د امر خارجي د وجه نه راغله سره نه راغله ذکر دا حد یې په دعات کې د رحمت کې او په دعات کې دا خبر شو کنه دا عطا او قولا چې په قولا کې د عالم اصلي نو بای کې د حرکت هم اصلي ده او دلته کې د تا په کلمه کې نشته په حروف اصلي کې نشته او فاعل نه ده نه په حروف اصلي کې نه په فاعل کې ده نو د حرکت هم اصلي نه واښو نه په اصل کې ساکن نه او کدا آسان خبره کې چې رحمت دا تسنیه د رحمت او تسنیه جوړیږي د واحد په واحد کې تانشته د پریګو نشته یا نشته بیا دغه څه د بوزو کې چې کرامت کې خدا نشته لږه طریقه او ساګن امر له کرامت کې نه راځي نو دې شته خدا ته پته نشته واصل رحمت رحمت فوضف اليوم كما في رمى وتوظف في رمتا وان لم يجتمع الساكنان اگر چې بدیل په ساکنونه لانه يجتمع الساكنان تقديرا بدیل په ساکنه څه شوی ظاهرا بغنيشته او تقديرا بغشته وتمامه مر في قولا واذا طول خبره په قولا کې دیر شوی دا کنه ولا يعل رمينا كما في القول فرمينا کې بتعلیل لګي فرمينا کې بتعلیل ولې لګي ځکه تاسو په قول کې خبره کړو چې واو یا ساکن وي او ما قبل مفتوح وي نو بیا تعلیل لګي ځکه تعلیل خو د خفت لپاره کیږي تعلیل سره لپاره کیږي د خفت لپاره کیږي او خفت بکله چې خفت پدې یا ساکنه ده او مخکې د فتحه ده فتحه هم کمزوري حرف ده نور ثقيل لري نو چې شته خفت شته نو زما هم څه دونه کار نشته چې جوړو مده وې بیا مخکې چې المستقبل يرمي فاضل کې سو يرمي یو سو بدل کې یو ګورا یاره لاله لام کلمه مقابله کې او واو یا لام کلمه مقابله کې څه له باندې سره الله کې بلال لا يخي او تعالی کلمه کې نو څه شو نه یو یو خو کا بلال ما ته راځي خو و دې نه سي بلال نو ها او ته دوم راغټ شي دا اوسته ده او دا دریم کلاس ته څل دریم ته لورم کلاس ته او تا ګرم نشوي سار کې نه ګرمي کې ته نو دا اوس خو نه راغله کنه دې بچی دي ها قالو يرمي باخره بجدي کنه يرمي یو د
کله چې دا واو او دا لام کې مقابله کې واو یا راشي او په دې باندې زمي نو دا زمو چې ثقل افته سره ثقل افته او بل چې په کلمې په اخر کې موږ غلره لہذا دا موږ څه کوو ساکن کوو نو یہ تو يرمي ولا قانون چې کوم دی کنه چې واو یا راشي کلمې په اخر لام کې مقابله کې مقابل د مکسور وي یا مضموم وي نو واو یا چې دا به ساکن کوو والمستقبل يرمي الى اخر اصله يرميو اصل بلي سره مسكينه الياء يا ثقل لشوا ولي لثقل الذمه ذمه دغه د لازم مسره ولا يعل في ترميان يلا کدي خو غره وای چې کا ماته وې کنه چې يرميان نو په يرميان کې خو ما ځکه کنه دلګي مزمه سکینه دلګي ما زمه نشته په زمه باندې پر یا باندې نور فتحه راځي شي ولا زمه به نشي راځي الله به زمره غلو ما ده کاله کړه دلته به زمره نشته یا راغلی دا او بیا باندې فتح لا نو فتح به راغلی او رسو جاری کوم نه ورته څکل نشته نو ما به ورځواله چې کله صحیح چې کله چې قانون څو ګور باندې ولا يعل في ترميان لان حركته خفيفه ذكر حركه سره واصل يرمون باصل قسم هو نو کو به کوه کنه یا واقع شو د څه په مېچ کې یا واقع شو د څه د شریعه د وو په مېچ کې زه حرکت وسه د نقل کما باقا به تمنه کوم نو د څه بشي نه مزام کړو ویل کېږي ها تاسو ویل چې څه کول چې مې ده سبب ویل نه ویل نه يرمون ما سبب والبرا یا راغله ساکینه مقبول د زمانه پس سره بدلوما قانون کوم دی وسو حاله کې بعد يرمون واښوي وې واصل يرمون فاسكنت الياء یا سشولا دیو جن ډایرک په ساکینه کې ډایرک ساکینه کې يرمون بچي څنګه ډایرک ساکینه کې او بیا یې ورډولې دا نو بیا و يرمون راشي نو بیا وایي په دې کې وسو دا ونه ما قبل کسره په زمونه ولې نو دی وایي بس بدل به کېنو ها نو دا قانون نشته دا قانون ته پکې خو شو بلی ولا يعل في ترميان لانه حركه اصل يرمون فاسكنت الياء يا بسكي يسبشي يرمون بشي كلام ثم حذفت نبي باسكل شيء اجتماع الساكنين وضم الميم او بیا ميم سكي ولي حتى لا يلزم الخروج من الكسره الى الضمه اذا كسرنا ضمه طرف قتل الله نجي هو قانون ما تکای وجه بیا سره دا اول قانون ته پس دا نو بیا وجه نه وجه ویل دا قانوني نه ویل وسوي بين الرجال والنساء في مثل يعفون وهي يعفوان يعفون دا يعفون دا څه غلا جمع مذکر غائب او بیا تعفوان يعفون دا يعفون دیم رسې غلا دا جمع مؤنث غائب څه غلا د څه غلا دا جمع مؤنث نو یدل کی د دې هغه جمع مؤنث غائب او جمع مذکر غائب څنګه یو شکل شو ځای دي دور باندې او په اصل کې سره فرق دی اصل کې فرق دی ځکه دا يعفون ما اصل کې څنګه يعفون يعفون نو غوړې دا و ساکن شو واسه شو ساکن شو نو څه دې جوړ شو يعفون څه دې جوړ شو یو واته هغه کله چې ښه ساکن نو جنسو شي يعفون شو یله کله يعفون اصل یو شان شو واښوي د دې ودی په قران مجید کې راغلی دی چې الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح نو یدلګي دا يعفون جمع مؤنث څنګه قران مجید کې کوم ځای راغلی ځکه دا جمع مذکر غائب څنګه نو ان به راغلی دی څه به راغلی او ان سره ناسبې کړه او ان ناسبه سامل کوي به څو څنګه نسب ورګي او دغه څنګه پکاته بیا الا ان يعفو راغلی دی خدا يعفون د جمع مؤنث غائب څنګه او جمع مؤنث غائب کو مبني کنه جمع مؤنث غائب څه مبني پوه شو باندې دا وي وسوي بين الرجال والنساء او دا د سړو د خزو یعنی د مذکر او د مؤنث په څیر کې یو شان شوی غائب کې په مثل يعفون په يعفون کې يعفون
چې يعفون واسه به څنګه هغه پوه شوي اکتفاء بالفرق التقديري چې لګي اکتفاء کله بس سره لأن الواو في النساء اصليه ذکر پر مؤنث کې دا و سره والنون علامه التانيث او دا نون چې دا سره يعني پر مؤنث کې دا علامه تانيث ته اعراب نه ده ومن ثم لا تسقط دلیل ان لا تغرد في قوله تعالى الا ان يعفون هغه پوه شوي واصل ترمين ماذا څنګه ترمين فاسكنت الياء یا سکل شو ځکه چې زمو په باندې حرکت کسره په باندې سکل ور دي ادا ير وير مقام ثم خذفت بها لا يسكن روحها لاجتماع الساكنين وهو مشترك في اللفظ مع جماعه النساء او لفظي تور باندې دا سره یوځای شو الګه وې يرمياني يرمونا ترمياني يرمينا ترمياني ترمونا ترمياني ترمينا نو دا واحد مذکر واحد مؤنث حاضر څنګه هم ترمینه شولا او دا جمع مؤنث حاضر څنګه هم څه شولا د جمع مؤنث حاضر هم څه شولا ترمینه شو خو فرق پکې سره چې دا ترمینه په اصل کې ترمینه لري سره ترمینه او بیا پکې دا یا چې دا ساکن شوی دا او یا لږه څنګه نو ترمینه جوړ شوی او په دې ترمینه کې دا یا سره دا اصل ده ترمینه کې دا یا سره اصل ده الګه پوښتنه دی باندې دې پوښتنه پورا ده ها هو ما ناس ختمين ناس مش كده ده ورا